اول تعریف دی جمهوریت پدا کی ډیر اصطلاحات دي کنه. اردو کې هغه جمهوریت ویلی شي، انګلیش کې ورته ډیموکریسی دا ویلی شي، عربي کې ورته الدیمقراطیه. مختلف نمونه دي هر ژبه کې. نو لغوي تعریف د جمهوریت هغه د قاموس اللغات کړی دی. هغه وی الجمهور من الناس جلهم، الجمهور من الناس جلهم، جمهور په خلقو کې هغه غټو ته ویلی شي. او فقه کې داسې ویلی شي کنه و به قال جمهور العلماء، دا قول د جمهور علماء دی. نو لغوي معنی سره دا شو. دغه رنګي جمهور القوم اشرافهم، جمهور د قوم هغه اشراف د قوم ته ویلی شي. اصل کې دا د دوو الفاظو نه جوړ دی کنه. ډیموکریسی دوه الفاظ دي پکې. یو ډیمو دا په معنا دی ولس او عوامو او خلکو باندې راځي، او دویم ډیموکریسی دی کنه. ډیموکریس کراس یا کریس په معنا دی واک او حکم سره راځي. نو معنا بدا شي حاکمیت او ولس د عوام، حاکمیت او ولس د عوام. او په دې کې د عوام حاکمیت کنه د الله حاکمیت یې منځ وړي. او بیا نو اصطلاحی تعریفات د جمهوریت آغا ډیر دي. شیخ دوست محمد رحمه الله تعریف کړی دی ضرب الشبان. آغی کی حکم الشعب بالشعب على الشعب، حکم الشعب بالشعب على الشعب. ضرب الشبان کې کړی دی. نو د دې څه معنا حکومت د لږو خلکو په واسطه د ډیرو خلکو په ټولو خلکو باندې، حکومت د لږو خلکو په واسطه د ډیرو خلکو په ټولو خلکو باندې. مقصد دا شو لږ خلک حکومت کوي، لکه نواز شریف مریم نواز په واسطې د چا باندې د ډیرو خلکو چې هغوی ووټ ورکړي، او دا حکومت کوي په ټولو خلکو باندې. نو دغې ته څه ویلی کېږي؟ دغې ته جمهوریت ویلی شي. الجمهور حکم الشعب بالشعب على الشعب. نو دا شو. دویم تعریفونه هغه نور علماء هم کړي دي، او د دې تعریف ارسطو کړی دی. دارنګې ابو نصر فارابي دوی هم د جمهوریت تعریف کړی دی چې دا څه ته ویلی شي. هي التي قصد أهلها أن يكون أحرارا أو يعمل كل واحد منه ما شاء. هي التي قصد أهلها أن يكون أحرارا أو يعمل كل واحد منه ما شاء. او نوم یې جمهوریت لا المدینة الجمعیه ورکړی دی، او دا تعریف یې بیا کړی. دا المدینة الجمعیه هي التي قصد أهلها أن يكون أحرارا أو يعمل كل واحد منه ما شاء.
مقصد دا دی چې په دې کې دوی دا قصد کړی چې حر وي او د خپل رایې او خوښې مطابق عمل هر څوک کوي. مقصد دا دی چې انسان د الله د شرایطو نه په دې کې ازادي. نو په جمهوریت کې ازادي شرط ده، لکه وروسته به انشاءالله بنیادونو کې بیا ووایو. ازادي په دې کې شرط ده. نو په جمهوریت کې انسان آزاد وي، د الله د قوانینو نه آزاد دي، د الله قوانین همدا به نه مني. او بل تعریف هغه دائرة المعارف کړی دی، هي ما تكون بيد اکثر الاعالی. ما تكون بيد اکثر الاعالی، فلاس د اکثرو کی چوي نو دقه ته جمهوریت ویلی شي. هي ما تكون بيد اکثر الاعالی. بل تعریف یو کتاب کړی علم السیاسه. اذا كان الحكم لاكثريه الشعب كان الملتزم جمهوريا او ديمقراطيا. اذا كان الحكم لاكثر الشعب، کله چې فیصله او حکم د اکثرو خلکو لاس کې وي نو کان الملتزم جمهوريا او ديمقراطيا، نو د دې بیا لازم ګڼونکی دا بیا هغه څوک وي جمهوري او دیموکراسي دیموکریتي وي، جمهوري وي هغه خلک چې دا د اکثرو خلکو لاس کې کم حکمي او دی د هغې دا لازم وګڼي نو دا جمهوري ګرځي په دې باندې. علم السیاسه د کتاب نوم دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې جمهوریت کې به فیصله په اکثریت باندې، او بل طرف الله څه وایي ان الحکم الا لله. اسلام وایي چې یو کس وي امیر جوړ شي بیا به دا نه زایله کېږي چې یا هغه مړ شوی نه وي او یا داسې مالم ترو کفرا بواحه، کفر بواح پکې نه وي شروع نو هغه بیا نه ختمیږي. او انتخاباتو کې چې یو کس هغه جوړ شي تر یو معین وخت پورې 15 کاله بعد بیا دا په خپله زایله کېږي. د جمهوریت بل تعریف د سکول کتابونو کې مې لیکلی دی، گورنمنٹ آف دی پیپل، by the people، او بل څه شی دی پسې for the people. نو دا درې نومونه گورنمنٹ آف دی پیپل، نو دا by the people او for the people. نو دا تعریف هم دی قرآن سره هغه مخالف دی کنه د عوامو حکومت دی، صحیح شله واسطې د عوامو سره په عوامو باندې. نو دام د قرآن نه مخالف دی. قرآن وای ان الحکم الا لله، حاکمیت به د الله، دوی وای چې حاکمیت به د عوامو. قرآن وای ان الحکم الا لله، دوی وای ان الحکم الا للشعب، حکم به د الله، دوی چې حکم به د شعبي په مقصد ورسېږي. دارنګې مونږ وایو لا اله الا الله، دوی وایي لا اله الا الشعب. الهه زمونږه دغه پارټي دي، دا ډلې دي، دا مشران دي، دقه زمونږه الهه دي. اختیار به د دوی چلیږي، د عبادت لایق دوی دي، د اطاعت لایق دوی دي، د قانون منلو او قانون جاری کولو لایق دوی دي. دا خبره دوی کی. اوس اقسام دی جمهوریت. نو جمهوریت اصل کې 3 قسمونه دي.
یو خو دوی دا اسلامي او مغربي جمهوریت جوړی دا خو هسې عوامو له هغه سترګې پټي د خلکو سره چل کی یاره کم جمهوریت چې په امریکا کې دی کم جمهوریت انډیا کې دی دا کفر دی او کم چې پاکستان کې دی دا اسلام دی دا د کوم ځای نه اسلام همدغه جمهوریت دلته هم دی چې کوم جمهوریت هغه په انډیا کې دی یاره په دې جمهوریت کې لیکلي دي په آئین کې چې حاکم اعلی به الله نو دا خو د انډیا په آئین کې نشته یا د انډیا جمهوریت هم اسلامي ووایه که چې صرف په دې لیکلو باندې اسلامي ګرځي استاد دا لیکل هم د اسلام مطابق نه دي دې دپاره هم دا کم طریقه کار چې اختیار شوې دا جمهوري طریقه ده دا هم د دې حیثیت نه ته نه مانې چې دا یو اسلامي ماده ده او د اسلام د حیثیت دې لیکلي په مقصد پوه شو نو جمهوریت اصل 3 قسمونه دي یو مباشر جمهوریت دی او بل مجلس النواب